Mohtasim Billah Shah Sahib, Education Secretary, KPK, Maulana Shehzada Sahib, Ahmed Ali Bhai, Mufti Irshad Sahib, Karam Sattar Bhai, Hazrat Bilal Sahib, Gulzar Ghani Sahib, Sanaullah Sahib, Qari Ghufranullah Sahib, Qari Riyaz Sahib, او په دې مجلس کې چې څومره پارټیسپټس دي چا چې څومره دا څلور ورځې دلته شرکت وکړو دا ټول ملګري او ټول خواږه مېلمانه کېدای شي ما له چا نومونه پاتې شوي زه ستاسو د ټولو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې تاسو واقعي په دې پروګرام کې ډېر پارټیسپټس ډېر په مینه او ډېر په سخته ګرمۍ کې د 3 بجې نه واخلې روزانه 4 بجو پورې 4 غنټې اوږده ناسته وکړله نو الله دې د دې اجر تاسو له درکړي دا اعزاز ما له مفتي ارشاد صاحب دي او د دې ملګرو مکتب چې کوم سیسټم دلته روان دی زه هم د دې شکریه ادا کوم چې دوی ما له دا اعزاز راکړ ستاسو د خدمت ستاسو د خادمتوب یقین وکړه ما د 4 ورځې ډېرې د خوشحالۍ او ډېرې د مزې تېرې کړې تاسو سره ډېر ښه نشست وشو چې تاسو ته ګورم یقین وکړئ چې یو مې په دې خپل زړه کې کېنولی چې څه مې وس تاسو دا چونکې میره ده زیات څیزونه څکول هم ګران کار شي نور د ژوند هلې ځلې ګڼې دي نو ما تر خپل وسه پورې که څه ما نه کمزورۍ غلطۍ داسې څه شوي زه د هغې معافي غواړم د ټول پارټیسپټس نه او الله دې تاسو ښاد او آباد لري خو چې په څو زه پوه شم په دې پروګرام چونکې دا دویم ځل دلته الحمدلله موږ که څه کلونه مخکې چې د نوابزاده صاحب د مرغوز هغوی دا دلته کړی و هغه موږ جومات کې کړی و په هغې کې زیات نه زیات داسې 50-60 کسانو به شرکت وکړو هم 4 ورځې شوی د هغې ډېره فایده شوې وه زما دا امید دی چې انشاءالله تاسو دا دلته چې څه واغوستل څه زده کړل دا به په خپل مدرسو کې په خپل سټوډنټانو سره چې تاسو د درس او تدریس کومه سلسله ستاسو روانه ده دا ټول عملي خبرې مونږ زده کړلې یقین وکړئ ما خپل هم زه یو ځلې بیا خپل پرایمري سکول ته لاړم او الف باتا مې ستاسو نه زده کړل او ډېر څه مې زده کړل ډېر څه یقین وکړئ خصوصا زه چې دې پروګرام کې دا مولانا نوراسلام صاحب مولانا شهزاده صاحب مولانا زاهد صاحب او مولانا طاهر صاحب مولانا عبدالله صاحب دا چونکې زمونږ ریسورس پرسن دي ټریننګ ورکوو دلته ټرینرز وو نو د دوی کمیونیکیشن د دوی پوهه واقعي چې ډېره ښایسته کمیونیکیشن سیسټم ډېر مزدار سټوډنټس یې ډېر پریکټیکلي ډېر انټریکټیو فارم کې وساتل ډېر ویښې وساتل حالانکې غرمه کې سړی ویښ ساتل د روټۍ خوراک نه بعد اسان کار نه دی چونکې د دوی ورک زبانۍ او د دوی پوهې او په خپل فیلډ د کمانډ د وجې نه یقین وکړئ لکه دوی چې څه کول یې څه